السلام علیکم. آیا دا ممکنه ده چې موبایل زما سره وي او زما موبایل بل څوک وګوري، زما واتس اپ بل څوک وګوري، زما مسنجر بل څوک وګوري او زما ټوله ډیټا چې دا هغه بل څوک وګوري؟ نو بالکل دا ممکنه ده، دا کیدای شي. او دا څنګه کیږي؟ اکثر د زیاتو ملګرو سره پکې داسې شوي دي صحیح ده چې زما واتس اپ چې دی هغه زما سره دی، زما موبایل زما سره دی، مسنجر زما سره دی، او زه چې په خپل موبایل کې څه هم کوم هغه بل ملګری چې دی هغه بل کس چې دی هر څوک چې دی هغه د هغې نه سکرین شاټ وباسي او زما دې موبایل ته یې ماته راسینډ کوي او زه حیران یم چې موبایل خو زما سره دی او زه کوم ځای کې هم ناست یم زما نه تصویر وباسي او هغه تصویر ماته راسینډ کوي. زه حیران یم چې دا به څنګه کوي او دې نه به زه ځان څنګه خلاصوم. اوس ملګرو د انډرایډ فونز چې دي الفینکس، ټیکنو، سامسنګ، هواوي، څونه چې هم انډرایډ فونز دي آیفون وغیره دغه کې دغه زیات نه کېږي، هغې کې نه کېږي، خو څونه چې هم انډرایډ فونز دي نو په دې کې داسې اپلیکیشنز دي چې دا یو کس تاسو موبایل ته ډاونلوډ کړي، صحیح ده، انسټال کړي او په هغې اپلیکیشن کې خپل جیمیل هغه ایډ کړي. څنګه چې پکې هغه خپل جیمیل ایډ کړي صحیح ده نو هغه اپلیکیشن بیا د سکرین نه غایب شي. تاسو ته په موبایل کې به اپلیکیشن نه ښکاري، یو څیز به تاسو ته په موبایل کې نه ښکاري، خو په هغې کې به خپل هغه جیمیل ایډ کړی وي او هغه جیمیل چې پکې خپل ایډ کړي نو هغه موبایل ستاسو د هغه بل کس سره کنیکټ شو. نو بیا چې تاسو هم په خپل موبایل کې څه هم کوئ که نه، که تصویر پکې وباسئ، که ویډیو پکې کوئ، که چا سره میسج کوئ، چې څه هم کوئ که نه نو هغه به د هغه کس سره کنیکټ کړي، هغه ته به ځي. نو بیا ځکه تاسو سره هغه دا فراډ کوي چې تاسو ته هغه واپس رالېږي هغه موبایل د خپل ځان سره کنیکټ کړی. د ټولو نه اول خو ښه خبره دا ده چې تاسو په چا باندې ټرسټ نه وي، څوک پېژنئ نه، په چا باندې ټرسټ نه وي نو هغه ته خپل موبایل چې دی مه ورکوئ. ولې چې ټوله ډیټا چې دا ستاسو په موبایل کې وي او که ستاسو سره دغه شانتې چل وشي نو دغه ډېر زیات نقصان بیا تاسو ته را رسېدی شي. او بله خبره دا چې دې نه به ځان څنګه خلاصوم چې که ستاسو هم شک وي چې زما د موبایل د چا ځان سره کنیکټ کړی دی صحیح ده، چې پکې دغه شانتې څه هیکینګ والا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی یا پکې دغه شان چاته کړي دي او دا انډرایډ فون چې دی موبایل دا په 10-15 منټ کې د دغه اپلیکیشن سره دغه جیمیل سره دا بالکل په 10-15 منټ کې مکمل موبایل چې دی هغه هیک کېږي. څومره چې په دې کې اکاونټونه څومره په دې کې څه هم ستاسو موبایل مکمل کنټرول چې دی هغه په 10-15 منټ کې بل څوک د ځان سره کنیکټ کولی شي. نو یو خبره خو دغه ده هم دا چې تاسو خپل موبایل چالا په لاس کې مه ورکوئ، بل چالا چې تاسو پرې ټرسټ نه وي صحیح ده. او نو دې نه بیا ځان څنګه خلاصو؟ دې نه به ځان داسې خلاصو چې خپل موبایل به ریسټور کړو، را به شي خپل موبایل باندې به ریسټور چې دی ریسټور آپشن به پرې ووایي چې ستاسو موبایل بالکل مکمل صفا شي، ستاسو په دې موبایل کې چې څه ومي چې هغه ترې ختم شي، که ستاسو پکې خپله څه پرسنل ډیټا وي، تصویرانې، ویډیوګانې، دا شان ډاکومنټس وي هغه یې تاسو بل یو موبایل ته واړئ یا یې یو میموري کارډ ایس ډي کارډ ته کاپي کړئ صحیح ده او هغه د دې نه لرې کړئ. بیا چې واپس راواخلئ نو بیا دې ته کاپي کړئ، خیر ده چې څومره چې پرسنل ډیټا هغه ته لرې کړئ، اکاونټونه یې هغې پاسورډ د ځان سره سیو کړئ صحیح ده، په یو پیج باندې یا په بل موبایل کې به یو شي کې او خپل موبایل چې دی هغه ریسټور کړئ نو ستاسو موبایل نه بالکل دغه اپلیکیشن چې دغه پټ اپلیکیشن هغه به ختم شي او تاسو به دې طریقه باندې بیا ځان بچاولی شئ. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي، ویډیو کې څه انفارمیشن معلومات نو ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج د ځان سره فالو کړئ، یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. د الله په امان.